آدم علیہ السلام لانو پیدا پر مقدس مکہ پیریانو سیدل او چې ځمکه الله جوړه کړه نو پروردګار فرشتې راولېږلې نو فرشتو برا په اسمانونو کې عبادت کو الته بیت المعمور دی الته بتلل او د پروردګار عبادت پې کو حدیث پاک کې راځي وې دومره د الله فرشتې زیات دي چې بیت المعمور کې روزانه او یا زره فرشتې د الله تعالی عبادت کوي او کومې فرشتې چې یو ځل په هغې کې د الله عبادت وکړو تر قیامت پورې د هغې نمبر بیا نه راځي کله نه فرشتې پیدا دي او د کله نه بیت المعمور پیدا دي او کله به دا فرشتې فنا کېږي او د انسانانو او د اسمانونو فنا کېږي نو یو ځل چې کومې فرشتې عبادت وکړه قیامت پورې نمبر نه راځي دومره د الله بېشماره فرشتې دي رونو دغه فرشتې چې ځمکې ته راغلې د الله نه درخواست وکړو چې بره خو په اسمان کې یو کوټه شته بیت المعمور چې هغې کې عبادت کېږي دنیا کې به موږ ته کوو نه الله تعالی ورته د زمرودو په یو کان کې یو کوټه ورکړه غونډه یو کوټه پکې دیوال میوال دا نه چې ګنې ګنډلې دیوالونه یې جوړ شو چت پې وات جوړې شو په یو کان کې یو شان کوټه وی دا یو ته او ځمکه کې زه درته یو ځای کې هلته کېږدی او دغه کوټه ستاسو د عبادت ځای شو نو موجوده چې کوم دی بیت الله شریف دی هغه د زمرودو کوټه یې راوړه او په دغه ځای د پاسه یې کېښوده فرشتو به پکې عبادت کو او بیا چې کله پیریانو سرکشي او فسادونه زیات کړل هغه کوټه الله اوچته کړه دا موجوده بیت الله چې حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی دا د انسان دپاره دی ګورئ د انسان نه مخکې هغه بل شی و ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه د انسان دپاره الله دا لومبۍ کوټه د حضرت آدم علیه السلام په لاس باندې جوړه کړه تیره جمعه مې د آدم علیه السلام ته مختصره واقع ذکر کړې وه د یو بل مقصد دپاره آدم علیه السلام چې پروردګار کله پیدا کړ او دکې ساه واچوله دې را جمدې شو داسې را جمدې شو لکه انسان چې د خوبه راپاڅي نیم چې دې جمدې شو مفسرین لیکي د جنت دا هشته ښکلې میوې یې ولیدلې قد یې غټو اوږدو لوړ او پلن زمون په دې غټو ګزونو 13 ګزه اوږدو او زمون په کتابونو کې چې کوم ذراع راځي د تنګل برابر په هغې 15 ګزه او زمون په ګزونو 10 ګزه اوږد او 3.5 ګزه زمون په دې غټو ګزونو باندې پلنو او عربی کې چې کوم ذراع راځي او سنګل نو په هغې باندې 7 ګزه پلنو خو زمون دا غټ ګزونه درته ځکه وایم چې په دې مونږ کپړه کچ کوو په دې ګزونو 13 ګزه اوږد او 3.5 ګزه پلنه جوسه الله پیدا کړه چې دا نیمه ساه پکې وشوه د جنت دا میوې یې ولیدلې او دا ښایسته منظرونه یې ولیدل نو زر راپاڅېدو ځکه ښه شي ته د انسان زړه کېږي شین شي ته د انسان زړه کېږي خوب شي ته د انسان زړه کېږي نو لاندې پکې لا روح نو تلې نو واپس پرېوت پروردګار فرمایي خلق الانسان من عجل ګوره انسان د تلوار نه پیدا دی لږ صبر وکړه چې دا صادق خو ته ورسي نو دې جنت کې چې کوم ځای ګرځې نو بیا ګرځې بیا پروردګار دې وډکه د ده د دې ګټې پختې د برې تېنه چې تینې ته اوچته مرۍ ته کومه پختې نږدې ده د هغې نه پروردګار یو پختې راوویستله اوچته او د هغې نه یې ولې بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام چې دا زمونږ مور او پلار دیني او نیکونه حضرت آدم او حضرت حوا ځکه د انسان د سړي بغیر د ښځې نه ګزاره نه کېږي او د ښځې بغیر د سړي نه ګزاره نه کېږي قرآن شریف کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن وی ښځې او سړي د یو بل لپاره جامه ده لکه جامه د سړي پردی دی پې پټي د ده پې حیا راغونډی دی پې د ګرمۍ نه بچي دی پې د یخنۍ نه بچي دقه رنګې ښځه او خاوند په یو بل حیا به محفوظی د ښځې حیا په خاوند او د خاوند حیا په ښځه ښځه او د خاوند د یو بل دفاع دی دفاع یو بل د ګرمۍ نه د یخنۍ د ګرم د یخ د دنیاوي مصیبتونو آفاتونو کوشش کوي چې یو بل بچ کړي د یو بل حیا او د یو بل عزت دی نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې الله د هغې ګسې پختې نه بی بی حوا پیدا کړله حوا به
زی چې کله راویښ شوې کتل نو حوا بیا ورته خوا کې ناسته وه او الله فرمایي دې لپاره ښځه الله انسان له پیدا کوي چې د سړي سکون او اطمینان ورته راشي سړی پې دمه شي ښځه بدن نه د سړي دپاره په کور کې کار کوي د کور د کارونو نه سړی خلاص او سړی به بار د کور نه بار د ښځې او د بچو دپاره محنت او مشقت کوي د بار نه ښځه خلاص نو د انسان هغه طبیعي میلان او خواهش خامخا وي چې دې څنګه راویښ شو او ښځې ته یې وکتل هغه د انسان طبیعي میلان محبت مینه وي پروردګار او فرمایل چې لږ صبر کوه ستا او د دې په منځ کې نکاح تړو د نکاح نه پس دا طاقت ده نکاح ورله وتړله او زموږ وروڼو بعضې مفسرینو لیکلي دي بعضې حضراتو چې نکاح تړله نو د هغې دپاره یې ورته بیا مهر مقرره چې سړی به خامخا ښځې له مهر ورکوي مهر به سي نو ما ووایي چې بعضې مفسرینو لیکلي دي حضرت آدم علیه السلام د الله نه تپوس وکړه چې مهر څه شی ولا مقرر کړم وی مهر دا چې په عرش د پاسه کوم ټکي لیکلي دي دا ووایه دا تا د دې خپلې بیبي دپاره مهر کړو هغه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف و نبی علیه السلام په د حضور د حضرت آدم علیه السلام نو تېرې دین موږ د نبی علیه السلام لوی شان او لوی قدر معلومیږي چې د آدم علیه السلام په اولاد کې د لوی شان د لوی قدر او د لوی مرتبې خاوند څوک شو زموږ ټول پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ ورونو په جنت کې وتېدل په جنت کې خپل ژوند تېراو ښځه او خاوند یو بل ته خوشحاله یو بوټي ورته الله تعالی بانک هر څنګه بوټي چې څوک وایي د غنم بوټي دا الله انتظام کوو مخکې نه فرشتو ته ویلو چې په مخ د ځمکې یو خلیفه پیدا کړو نو الله یو سبب ولا جوړاو دا کوي الله چې آدم علیه السلام د خاورې خطې نه پیدا کړي دا کوي الله چې دا آدم ډېر مبارک انسان جنت کې نو له ګورې جون ورکړو ما به ظلم نه دی کړی چې لومړی مې د دنیا پر یې خټو کې او د دنیا پر ځمکو پر کاروبار کې پیدا کړی دی نه ما په جنت کې پیدا کړ د جنت په میوو کې مې اوساو د جنت په خوشحالو مې خوشحاله کړ خو د ولي بوټي لګو ته وری چې ما منع کړ دا ښایي د انسان قدر او عظمت دی او د الله مخالفت کوي چې څوک د الله مخالفت کوي الله پې خفه کېږي شیطان ورته رونو وسوسه واچوله باره طریقه چې وي دا سوالونه مه کوئ چې د څنګه وسوسه واچوله نه الله دله دومره طاقت ورکړی دی ته دې په ځمکه وي نو په اووم اسمان کې د انسان په زړه کې دې خپل اثر ورغورځولی شي دومره طاقت دله الله ورکړی دی لکه انور څونه اوچت دی او په ځمکه یې د ګرمۍ سر شته پکې هلته ګرځي او د یخنۍ هوا یې دلته راوځي نو دارنګې دله الله دا طاقت ورکړی نو آدم علیه السلام بیبي ته یې اول ته وسوسې ور واچولې دې بوټي له ګوتې یوسې مونږ خو الله منع کړي یو وی نه که نه دې دپاره یې نه یې منع کړې چې الله د دې په شکولو خفه کېږي دې له یې منع کړې که دې له ګوتې نه وړی نو د ځمکې ته هم کوزوي او که دا هم وخوره همیشه به په جنت کې وی دا ستا خبره غلطه ده قسم یې ورته وخوړ وی زما دپاره قسم یې چې رښتیا درته ویل خو حوا بیبي خو د خدای په نوم مخکې قسم تېرته نه اورېدلې د الله په نوم یې قسم واورېد ها تا د الله په نوم قسم مه خوره قسم د الله نوم چې څوک والي مسلمان په اعتبار کېږو موږ نن د الله په نوم اعتبار نه کوو زموږ عام مسلمانانو کې دا یو قاعده ده غلطه قاعده او دا ولې په اعتبار نه کوي ځکه خلک د الله نوم په دروغ غالي په معمولي څیز په 2 روپو د الله په نوم خلک قسمونه خوري دې نه روم ځان ساتئ د الله نوم د دنیا لپاره مې استعمالوي او د الله په نوم په دروغ قسم مه خورئ په دې الله خفه کېږي او دا د الله د نوم غټه بېعزتي او چاته چې الله څوک د الله نوم واخلي قسم پې وخوري نو پکار ده چې دې په اعتبار نه هغې خو له دې زمانې دا دروغجن نو دي چې د الله په نوم به هم څوک په دروغه قسم خوري خو چې قسم یې ورته وخوړه وی بس ته رښتیا وې زر یې هغه بوټي له ګوتې یوړې چې د کوم بوټي نه الله منع کړې خو چې یوې هغې کې الله یو تاثیر پیدا کړی چې هغې سره د جنت جامې ته غونډې کوي شوې مکمل د دنیا خاصیتونه چې څومره وو هغه پکې پیدا شو د جنت جامې ته کوي
ها ابوټي کې دا خاصیتو چې او دسمات سړی لور ولی ولا پیدا کړي لالا پیدا کړي تړیوالي پیدا کړي غم پیدا کړي رکوټ او دسمات پیدا کړي مرګ پیدا کړي بیماری پیدا کړي دا خو جنت اشتنا دی له دنیا دراتلو غوړ کم خاصیتونه چې بوټي کېو ا جنت کې نه پوره کېږي اب دنیا کې پوره کېږي نه جنت کې څوک رکوټ او لیو دسمات ولش نه پکې څوک ټوخ کولش نه پکې بیماری راځي نه پکې مرګ راځي نه پکې خولشتا نه ستړي جونشتا نه پکې ود کېدل شتا او دی بوټي واغه فزونه پیدا کول نو اوس بس کېږي اوس بخامخا دنیا ته راځي فتفقا يقطفان عليهما من ورق الجنه اوس بربن شو نو جنت په بوټو پته من دیواله وردا حیا د انسان فطری د فطری ګونه غیر تنور انسان د نت جدان ته کوټي پرشتي خطا ته پستر ګخکار نه نو حیا د انسان یو فطری شی دی چې کم تړي کې حیا نه د فطرت مخالف دی د انسان فطرت او طبيعت پر اغواړ کې دی به حیاداری حیادار به حیا انسان د خدای ډېر بدی پرې دین د به حیا نه اوتای نو بوټو پته من دیواله او د بوټو پانی راخشته او هغه د ځان نه تاول کې ځان په پټ الله د اسمان نه راکوس کړل د جنت نه الله راکوس کړل بعد تاسو ته مانوي چې راسي مکه ورونو قرآن شریف کې بل ځای الله په خپل فرمایي فنتیا ولم نجد له عزما وی چې شیطان ورته قسمون او خلل نو د آدم علیه السلام د خدای خبره یې راکوي د انسان یې راځي کنه او الله وری وی کله کې اراده نه چې په خپل قطع زماده حکم خلاف ورزي کړي او دا قسم د وجه زماده خبره ته یې راځوا نه بوټي له ګوتې یو له کولې ته یو الله په غوسه شو خپه شو دنیا ته راکوس کړل کوم ځای راکوس شو حضرت آدم علیه السلام په سرندیب کې راکوس سرندیب مخکې د هندستان یو حصہ وه بیا د هندستان نه ځان له یو ملک شو سریلنکا ورته وایي نن سبا د هندستان او د هغې په منځ کې د اوبو دریاب دی او ځان له یو جزیره ده او تاریخ لیکي چې په هغې کې یو غټ غر دی غټ غر د آدم علیه السلام د خپې نشان په هغه غر د پاسه پروت دی د خپې نښه خپې څومره وه 6 فوټه 2 غزه د آدم علیه السلام خپله خپې نشان لکه وجود یې 10 غزه و نو چې 10 غزه وجود یې نو خپه کړي زمونږ په شان 6 انچه دي که پر انسان خو د وجود د قامت برابري نو خپې چې وجود یې 10 غزه و نو د خپې نشان یې 6 فوټه و 2 غزه په هغه غر د پاسه په سرندیب کې د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده او تاریخ لیکي چې هندوان مسلمانان عیسایان یهودیان دا ټولې تماشې لدي اگر ته ورکیږي په سریلنکا کې او د آدم علیه السلام د خپې هغه نښه له ورځي ولې کافر هم ورځي ځکه د کافر هم نیکه دی یهودیان هم دا مني چې آدم علیه السلام زموږ نیکه دی عیسایان هم دا مني چې آدم علیه السلام زموږ نیکه دی او دقه رنګې مسلمانان خو یې مني چې آدم علیه السلام زموږ نیکه دی صرف هغه خلک یې نه مني بعض خلک شته لکه دا دهریان چینیان او روسیان هغوی دا نه مني چې موږ د آدم علیه السلام اولاد یو یو غټ کافر تیر شوی دی داروون ورته وایي داروون د هغه یو جدا نظریه وه سوچ دی د کافر هم حقه سوچ دی هغې وی انسان په اصل کې بیزو دا د هغه سوچ او زمون ډېر لوی افسوس دی چې زمونږ په بعضې سکولونو کې اوس هم دا سبقونه ښودلي کېږي دلته نه خو اکثر ځای په ځای د انګریزۍ په سکولونو کې د ډاروون د عقیده او د نظریه خلکو ته ښیي چې انسان په اصل کې بیزو نو چې بیزو په دې ځنګل کې به یې منډه والې د بیز خو لکۍ و د انسان خو لکۍ نشته وایي په دې لکۍ خاره خو لګېده نو منډې به یې والې دی به په بوټو پورې او په غټو غټو اونو پورې لکۍ مګله نو لکۍ ته پرېوته نو دی خو په څلورو پښو ګرځي او خبرې نه کوي نو په دې مخکې 2 پښو یې خاره خو لګېده او بیماري پرې ولګېده نو په ځنګل کې به یې منډې والې او چغې به یې والې او دا 2 پښې به یې اوچتې کړې ځکه چې خوږ شي نو بیا په ځمکه نه لګېده دی اوچتې کړې وې او منډې به یې په ځنګل کې والې نو هغه 2 پښې یې په لاسونو بدلې شوې او د هغه چغو نه یې خبرې جوړې شوې نو د انسان په اصل کې بیزو وایي موږ د بیزارو نه جوړ شوي
مونږ وایو نه مونږ د آدم علیه السلام اولاد یو او که تاسو وایه نو یقینا د انګریزانو شکلونه لکه د بیزانو په شان دي که دوی د بیز اولاد وي به مونږ د بیزوګانو اولاد نه یو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین او ښکلي اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو اوریدلو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ د انسان په لکونو کاله تیر شو په دې کې انقلاب نه راځي چې دنه بل څه شي جوړ شي دې کې راته او کې نه راځي دا ټول دروغ دي ورونو د بیزوګانو ځان له نسل دی د انسانانو ځان له نسل موږ د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا بیبي اولاد دي هغه دواړه الله پیدا کړي تاسو راکنه چرګانو نسل جدا دی چرګاو اگې کم شي مخکې پیدا دي سو پګلا دام هر شي چې مخکې پیدا دي کاږي دا کو چرګا خدای پیدا کړی دي دا غي نه نسل پیدا می خدان د الله نسل پیدا کړ دغه الله ځان نسل پیدا کړ د چیند خانو الله ځان نسل پیدا کړی دي هر جوړ الله پیدا کو دا غي نسل جوړي دا بیا خبره چې بعد وخت الله په غوسه شي نو انسان د بیس په شکل کې دا د الله قهر او غضب حکم انسان چې مسخ چې حکم قوم مسخ شوی دی الله ته خندیران او شادوګان او بیزوګان جوړ کړی دي هغه د اور او د زیات ژوند نه تیر کړی اور زکه دنه خدای بیا مردار کړی نو زمانو آدم علیه السلام دا زمون د مسلمانانو عقیده ده چې زمون نکړي يهوديان مني عیسایان مني او بعض هندوان وای چې دا قدم کې پترنجیب کې پتریلان کا پداغر کې دی ویدا د کور گوتم بدھ دی وای ویدا د آدم علیه السلام نه دی عقیده سی وای دا خبره هم غلطه ده ځکه چې گوتم بدھ د عیسی علیه السلام نشپکتا وکاله مخکې پیدا دی گوتم بدھ تقریبا شپکتا ولت کال د عیسی علیه السلام نه مخکې د عیسی علیه السلام 2008 کال نو 2008 ترجمه کا دغه شپکتا او څه د پاتا نو تقریبا ته د دریو درونه زیات دي جوړي او د بوتامبو د بوتان دی په خپل جوړ کړي زه په دېشتا زه په دې د بوتامبو بوتان دی جوړ کړي له بوتامبو قد کو زیات نه زیات شپک پټه نو چې شپک پټه بوتامبو نو خپل سکتا شپک پټه شو دا کې دي چې انسان قدم شپک پټای او د خپل قدم دې شپک پټای دا امکان نه لري ځکه دی په خپل چې د گوتم بدھ کوم بوت جوړ کړی دی نو هغه شپږ فوټه تقریبا نو د شپږ فوټه انسان قدم شپږ فوټه دی ورو دا زموږ عقیده او د قرآن شریف نه ثابت ده او مونږ یې منو چې الله پاک آدم علیه السلام او بیبي حوا پیدا کړ او د هغې نه نسل خور آدم علیه السلام په دغه ترندیب په دغه غر کې الله راتو او حوا بیبي کوم ځای په راتوده شوه په جده عربی کې ورته جده وایي جمعه او تاوی لیکلي او مونږ خلک ورته جده وایي په جده کې الله راتوده کړ او زه چې جدې ته بوتلو نو په جده کې یو لویه مقبره ده په مقبره حوا باندې مشهوره ده هلته ورته خلک د حوا به مقبره وایي هغې ته زه چا بوتلم ډېره لویه اوږده مقبره ده هغې کې یو دوه کاڼي دي وایي د دې دواړو کاڼو په دې منځ کې د بیبي حوا د حوا به قبر دی دیوال کې تاو دی او کته دروازه پکې لګېدلې مونږ هم دروازه چا کولاو نه کړه خو داسې یو لوړ غوندې چې بوتره او په هغې ورچت په دیوال یې چت دی نو دننه مو ورته وکتل نو د قبر ته نښه هم پکې نشته خو دوه غټې تیږې دي نو مشهوره داسې ده چې دا د بیبي حوا قبر نو حوا به خدای پاک په جده کې چې کوم د سعودي عرب یو ښار دی او د مکې مکرمې نه تقریبا 6 کیلومتره دی د دریاب په غاړه لویه بندرګاه ده او نن سبا لوی ښار دی حاجیان یا عمرې والا چې دي نو دوی د جدې په ایرپورټ باندې کوي یو د مشان ایرپورټ ته دا د الله غصه وه یو لرې او بل د بل نه لرې دواړو جلل چې په مخ د ځمکه راکوز شو چې خدایه دا سوس جنت کې رڼا وه دلته خو شپه په شپه کې راکوز شو دلته اودسمات دی دلته اودسمات ضرورت نشته دلته غم دلته غم نو دلته ستړی دلته ستړی نشته دلته سوچونه او فکرونه په جنت کې نشته الله ته جلا کول کما ځمکه برایتو دې کې د سبا دا رڼا راوچته شو چې راوچته شوه نو زر یې سجده ولګول آدم علیه السلام د شکرې نه چې شکر دی خدایه
زما جلا دې جوړ قبول کړه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خدای مونږ په ځان زیاتو کنه تا د بوټي نه منع کړو مونږ دې ولایو کته مو نه باقي او تر باندې رحم نه کې نو خدای زمونږ نه زیات تاوانیان به مقدس مقبل توکني. د چیرانه ولیدل نو تجدي ولا ګول الله تو د تجدر شکرې دې کې نور راخکار ترې راپور تک نو بیا خو چایرو چې شکر دې نه خو نور هم زیات کوا نو دوی مسجد ولا ګول نو زمون باج علماء لیکي چې دا په مانځ کې برکات کې دوه تجديري دا مونږ د آدم علی السلام پیروي کوو دا هغه طریقه یو بل پسې ګرځي خزه خاون کې خاون به ګرځي او خزه به کم دی ګرځیدل نو د عرفات چې کم میدان یا جان د عرفې پر ټول دراغون کې راغونډېږي هلته یو غر دی جبل الرحمت ورته وایي د رحمت غر په هغې باندې یو غټه مناره غوندې یو ستن د تن اوتن پېشته عرفات کې غرونه ډېر دي او په دغې غر د پاس یو ستن ده او پوړی هم ورته جوړې شوي دي خلک ورته ښېګي راکوټې غر دې دومره لوی نه دي دغه جبل الرحمت د عرفات په دا غر یو بل سره یو ځای شو معرفت پیژنګلو ته وایي یو بل یې وپېژندل دغه میدان تم د عرفات او د معرفت او د پیژنګلو میدان خوشحاله شي یو بل ته د آدم علیه السلام او د حوا ابې ملاقات په دغه غټ میدان کې رونو شو او د دغې غر په خوا کې یو بل سره ملاقات وشو خوشحاله شي یو بل ته نو پروردگار په مسلمان په حق کې یو فریضه مقرر په چې هم دغه میدان سره تعلق لري په نهم د ذوالحجې د اختر نه یو ورځ مخکې چې مونږ د عرفې ورځ ورته وایو دغه میدان ته تلل دا په حاجیانو باندې روکن د فرض د فرض خامخا به دغه میدان ته ځي 9 میله مربع میدان دی دا ټول حاجیان پکې دیګ هلته الله ته جاړي د ماسپښین د زوال نه پس تر د انور پرېوتو پورې یو سکنډ هم چې څوک دغه میدان ته ور داخل شو نو د حج دا فرض یې ادا شو او که څوک دې میدان ته داخل نشو او طوافونه مو کې عمرې مو کې او لکونه روپۍ مو لګوي حج یې نه کېږي خدای پاک د دغه میدان یو ذمهداري د عرفات د میدان او د عرفات د میدان هغه محبت او غمینه او هغه عقیدت او د بیبي حوا او د آدم علیه السلام هغه پیژنګلو او ملاقات او خوشحالي داری په امت پر روحاني خوشحالۍ کې راوستله ځکه حدیث پاک کې راځي چې د عرفات ورځ په میدان کې څومره خلک راجمعي دا ټول الله بخي کله جالي کنه الله ته چغې وایي ټول مسلمانان په دا خیمو کې او خدای ته جاري څوک پنور ولاړي او مثلا داسې ده چې پنور لږ الله ته ودرېږي واره واره د نیم بوټي څوک د هغې لاندې ولاړي مونځ چې وشي نو چې هوښیار خلک یو مسلې زده کړي د مانځه نه پس د ماسپښین لاول اجتماعي دعا نو بیا ورته استاد وي دی او خواره شی یو کس د چا په زړه کې چې څه دعاګانې دي او ذکر او اذکار دي هغه کوي نو څوک د خیمې یو ګوټ کې څوک د یو اونې لاندې څوک د بلې اونې لاندې خدای پاک ته خلک جاړي او چغې وي یو روړي وي او الله ته یو زاري وي نو الله د انسان په زاري او په جلا ډېر زیات خوشحالي فرشتې راولېږي دا بندګان ته غواړي وی خدای ستا رضا غواړي خدای د ګناهونو نه معافي غواړي چې څه کړي دي په هغې پیمانه دي هغه چغې وایي الله ته پته ده الله دې نه ناخبره نه دی د زړه په حالاتو خبردار دی خو دا فرشتې دوی وي چې انسان مه پیدا کوه په مخ د ځمکه فسادونه به کوي ورته کوي چې ګوره ورته ما نه څونه یېرېږي وی خدای ستا نه یېرېږي لرې مزلې کړي دي او د لویو لرو لارو نه راغلي دي او بچي او ښځې پرېښې دي پیسې هم لګولې ده او خولې ته بیږي او ستا دربار کې جاړې او چغې وایي ستا نه یېرېږي الله اعلان کې دی دا چې څومره بندګان د عرفات په دې میدان کې دا ټول نوبت فرشتې ورته وایي خدایه باقي پلانکي پکې ګناهګار دی یې خو جدا مقصد نه راغلی پلانکي خو پکې ګناهګار دی دې مقصد نه راغلی دی پلانکي خو پکې الله ګناهګار دی دې مقصد نه راغلی دی وی د دې نیکانو چې زما د رضا دپاره کوم راغلي دي د هغې د مخه مې دا نور هم ورته وبخل ټول بخه الله ډېر مهربان او رحیم او کریم بادشاه دی نو
دی به رهبانیت کو او هغه مزدوري جونګړې ته ځن نه کوي او ځان له خپل پخلی کوي، نه له چا ډوډۍ خوري نه د چا اوبه څښي، او که څوک صدقه خیرات ته راوړي هغه ته یې نه به راځي، خو ماله به څوک نه راځي، صرف دې لګیا دی الله له عبادت کوي، د شپې هم لګیا دی دروازې ما لګیا دی او الله یادوي، په ښکاره هم یادوي او په پټه هم یادوي، نه بچي شته او نه ښځه شته او نه اولاد شته نه ګاونډیان شته او نه رشتهداران شته، یو دی یو الله زبردست عبادت کې لګیا دی. نوم یې څه دی؟ برسیسا راهب لګیا دی عبادت کې. شیطان انخطې دی چې دی به څنګه ګیرو، دی په کومه طریقه ګیرو. نو کله دا شپونکیانو دا جینکې دا ګرو سرولو والا دی ورته تاوی راته چې دی که ته مزدورۍ له دې لاره کې ورته هغوی ودرئ راودرئ که په دوی نظر پرېوت، کله خشته هلکان ورته په لاره کې ودرئ راودرئ که په دوی نظر پرېوت، کله شیطان په خپله ګورې دی خپل هم په مختلفو شکلونو کې راځي، لیکن برسیسا دومره تکړه دی د الله تعالی په محبت کې او دومره د الله محبت کې مست کې دی اخواړو نظر نه کوي، لګیا دی او د خدای عبادت کوي، چېرته هفته کې 2 هفتې پس ځان نه 1 کیلو اوړو ګټي او بیا راشي هغه ځان نه پخوي، به دغې خپل پروګرام دی. صرف دومره ده چې په هغه جونګړه کې چې د ځان له کومه جوړه کړې ده یو طرف ته، هغې کې یو طرف ته ځان له یو کالکۍ جوړه کړې ده چې د ما باندې رڼا لګي په ما هوا لګي، دروازه د پسې بنده ده څوک راتلی نه شي. شیطان سازش ته ګوره سکیم یې دې استعمال کړي چې دا جونګړې ته جینکۍ راوله دا ګډو سرولو والا د هغې ته التفات نه کوي، او دې چې کومې کالکۍ طرف ته دی هلته کې ولا مختلف طریقو سره جینکۍ راوله خو هم التفات نه کوي، هېڅ توجه نه ورکوي. دې شیطان په خپله ځان یو عبادت ګزار جوړ کړ، یو عبادت گزار سړی په شکل کې راغی او د دې برسیسا کالکۍ ته مخامخ هلته په عبادت باندې ودرېد، لګیا دی شکل د عابد یې جوړ کړی دی، شکل دننه خو بلا ده که خو شکل د عابد یې جوړ کړی، لګیا دی عبادت گزار خپل عبادت کې. دې برسیسا چې د کالکۍ نه وکتل هلکه دا سړی په عبادت گزار څوک نیک سړی معلومېږي چې بس د بیا وکتل بیا همغسې په قیام دی، چې سپاسې بیا د کړکۍ نه وکتل بیا هغسې په قیام دی. نو دا قاعده ده چې یو عبادت والا چې بل عبادت والا ګوري د ده په زړه کې هغه شوق پیدا کېږي پس خېږي ورته. سبا چې ګوري دا سړی په رکو دی، سهار نه په رکو دی، دی چې کړکۍ کې ګوري غرمه شوه بیا په رکو دی، بیا چې کړکۍ کې مازدیګر دی بیا په رکو دی، بیا چې کړکۍ کې ګوري ټوله ورځ په رکو پروت دی، بله ورځ چې بیا ورته وکتل په سجده پروت دی. یا لکه دا څنګه مونځ کوي؟ ته نن خو 3 څلورمه ورځ ده په یو ورځ کې غونډ قیام وکړو، دا به همغه یو که مونځ به خلاص کړي بیا به شروع کړي او په رکوع او په سجده دومره اوږدې رکوګانې اوږدې سجدې اوږدې قیام دا ناسنګ سړی دی ورته ورو پس او هغه شیطان کافر بچې هغه لګیا دی بل مشر شروع کو څه هغه نن هلته عبادت کوي، سبا یو فوټ رانږدې کېږي، یو ګز رانږدې کېږي، بل 2 ګزه نور رانږدې کېږي، بل یو 3 ګزه نور رانږدې کېږي. دا برسیسا وایي چې دا خو نیک سړی معنا زیات نیک دی سړی هم خو چې لږ غوندې ودرېږو نو ستړي شو کېنو ورته او په رکو چې لږ غوندې اوږده کړو نو بیا هم لا کار نه کوي. دا د ظالم خو سار نه غرمې پورې یو شان په رکو دی او ټوله ورځ په رکو دی. نو دی ورغی ودرېږه ته له ورشمه څوک نیک سړی دی چې وروته ورته وایي مهرباني وکړه غوندې او ته خو ډېر ښه سړی یې، دا نور هم در باندې لګي او هوا هم در باندې لګي، ته زما دې جونګړې ته رالې هلته دې عبادت وکړه نو ښه به او ورته وایي لرې شروع شه ما د خپل خدای نه منې کې. شیطان ورته وایي ما خپل خدای ته متوجه ما خدای ته په دا نور کې ما چې څومره ودرېږم هغه د ما رب خوشحالېږي، څه کوه په دا جونګړو کې مزې چلې. سړی خو یې ورته سړی چې دا خو لا بزرګ دی هلک هم نیک سړی رو رو ورته خپل عبادت ښایي نقشه یې جوړه کړې ده، ګوره چال دی چال سکیم دی سازش دی او یو طریقه جوړه کړې ده او یو میشن کې لګیا دی چې دا برسیسا به زه په کومه طریقه راونیسم او دی په کومه طریقه برباد کړم. رو رو رانږدې کېږي یو ځل باران شو، چې باران شو دا برسیسا ورغی او ورته کېناسته هغه سړي ته د خدای خط دی نیک سړی ګڼي زه ګورې چا سره خبرې هم نه کوم او زه په لاره ځم زه ګورې هغه زما قصه نشته نه ښځه نه بچي خو دا باران دی. یو درخواست ته کوم زما دې جونګړې ته را دننه شه لږ خیر دی بیا چې باران دی بیا به عبادت کوې زړه مې در باندې خفه شو ډېر عبادت ګزار یې یا چې ته مې تنګی نو زه در دننه به شم. راغې په هغه جونګړه کې ورسره ډېره شو
دیم عبادت کوي ام کوي څو ورځې ورسره ډېر زبردست عبادت و داسې د مقابلې عبادت یې وکړه که نه هغه یو بل سره څه ورته وایي هغه سخته مقابله عبادت چې برسیسا وایي چې خدای نو زما څه عبادت دی زه خو خوب کوم دی خو لګیا دی دی خدله خو خوب هم نه ورم زه خو پکې ډوډۍ مخورم او ځان نن وړی ډوډۍ پخوم دی خو ډوډۍ باندې هم نري په ناره او په تنده لګیا دی چې څو ورځې تېرې کړې دغه سړی دی برسیسا ته وایي چې بس زه یې نو ځم چېرته دی نه زه خو داسې نه کوم زه خو یو علاقه کې عبادت کوم چې هلته مې خلک وپېژني ریاکاري خو نه کوم یا بلې علاقې ته یاره جي زما سره بس ته ښې او ډېر ښکلی عبادت کې وی نه 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 به دې ځای نه ځم چې کله سړي ځي که نه یو دوست نه لږې لږه نرمي م راشي ورته وي یاره یو کار ده شیطان ورته اوس وایي وی زه خو ځم خو زما د پلار په نیکۍ او تجرباتي دعا دغه ده دم دی هغه درته ښیم بس ته مې ولیدې چې ته ښه سړی او مزرې د باران نه دی راله پنۍ یم راکړه یو دم درته داسې دم درته ښیمه که نه چې په چا څه قسمه بیماري تکلیف وي ته پې هغه دم به جوړېږي دا برسیسا ورته وي نه نه صاحب دمونه ماته مه ښایه دم سره مې تعلق نشته زه به دمونه په خلق اچوم نو زه به خپل عبادت کوم په خلکو به دمونه اچوم دی ولې دا خدمت خلق نه دی یو سړی ناجوړ شي او ته دم کې جوړ شي او عبادت وکړي نو ستا ثواب پکې نه کېږي ته خو روغ نه ته خو لیونی او که یو سړی لیونی شي او ته به دم ماچې جوړ شي د خدای عبادت به نه کوي دا ګناه ده او برسیسا وایي چې دا خبره خو دې ټیک ده واقعي دا خو چې په خلکو دمونه اچوم خلک جوړېږي او هغه عبادت وکړه زما به ثواب کېږي وایي ښه ده راته وښایه یو دم یې ورته وښه دې ته لاړ چې دم یې ورته وښه ته ته څوک غریب دی مزدورۍ پسې تللی دی د برسیسا او مزدوري کوي هلته یو سړی بیمار دی شیخ یې وایي په خېټه مې دل په خېټه مې دل بیمار دی څوک وایي حکیم راولي څوک وایي ډاکټر برسیسا وایي هغې خوښی دی ادم یې پیچوم که سړی ټیک هغه برسیسا والا هغه بل بیمار بل روره شی شروع او چې څوک ناجوړه کېږي دلی بوځي او دې پې دم اچوي ټیک کېږي خبره مشوره شوه چې خبره مشوره شوه د بادشاه لور باندې لیونتوب راغی ګوره که سکین ته ګوره اوس که هغه خپل مشر ته ګوره په کومه طریقه تاویږي د بادشاه په لور لیونتوب راغی منډې ترړې نه جوړېږي چا ورته وایي صاحب هغه جونګړه کې یو سړی دی بابا دی ډېر نیک سړی دی او صاحب چې په چا دم اچوي نو خدای پاکې جوړوي ورشری ولې دله چې راغی نه نه زه خو بادشاه محل ته نه ځم زه خو دلته خپل عبادت کوم دلته به دله راویل شری ورسله چې دم مې پې واچو جینۍ جوړه شوه څو ورځې پس بیا پې لیونتوب راغی دا خلک وایي که نه په دې جینکو پیریان راغی دا ګوره ټول دروغ پیریان میریان نشته دا څه چل ویل دی دا څه قیسې پیسې دي خو دې درته اوس نه وایم خاوند نه خفه شي نو په ځان د قصده پیریان راوړي پرې مه خفه کېږي په دې مه خفه کېږي هلکې خوښي او پلار یې غله نه ورکوي نو په ځان پیریان راوړي ټیک ته پیریان حق دي موږ منو جنات دا صحیح ثابت دي شته دی په بعضو به وین ممکن نه هغه چې ته په سلو کې یو کس کوي دا نور ټول فرضي قصې دي ګوره دا هغه شیطاني چالونه دي د شیطان هغه سکیم او سازش دی اوس به ته وایې چې دا پیریان یا دا جینۍ لیونۍ شوه او دا څنګه په دې دم باندې جوړه شوه نو را به شو د دواړو جهانو مبارک سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله کله شیطان ورشي په یو انسان کې ورننوځي نو هغه کې څه بیماري پیدا کړي نو بیا ورته په زړه کې وسوسه اچوي چې فلانکي بوت ته لاړ شه فلانکي زیارت ته لاړ شه نو ټیک به شي نو چې دی هغه بوت ته لاړ شي یا هغه زیارت ته لاړ شي نو شیطان تې وځي وګوره وی ټیک شوم که نه اوس هم زمونږ خلک ګورې داسې کوي پرې زیارتونه مونږ ځان نه خپل نومونه ایښودي دا تبې والا بابا دې تبه جوړوي دا ټوخي والا سپیشلیست دی ټوخی جوړوي او دا سرخوږي والا سپیشلیست دی سرخوږي جوړوي او دا ګردو والا سپیشلیست دی ګردې جوړوي الله اکبر شفا ورکوونکی څوک دی الله صرف یو الله شفا ورکوونکی دا بابا نیک سړی چې د ګردو بیمار به شو دی به چاله دا کوم بابا چې قبر کې وفات دی ورته سر دم اچي او سر دل ورسره غږېږي چې ده باندې به سرخوږي راغی چاله به الله له ورته کوه نه دا موږ په کم سوچ کې پراته یو او دا مختلف نومونه وښودي دي یو زیارت له بل زیارت له بل زیارت له او د دنیا قصې پسې به روانې ټیکتا زمانه نیکان خلک دي اولیاء دي بزرګان دي
او وفات دي د هغې احترام د هغې قبرونو له تلل د شریعت مطابق او د هغې باندې توسل نیول هم زمونږ د دیوبند علماو یو طایفه یو ډله وایي چې دا هم جایز اگر چې بعضې علما ته انکار کوي لیکن قبر له شرعي طریقه باندې تل د هغوی احترام په خپل ځای دی د هغې قدر په خپل ځای دی هغه نیکان دي صالحین دي لیکن دا بیماری علاج به مې دا کوي او دا بچي مې نه کېږي زمونږ دې خوا کې په دې ګاونډ کې پخوا یو دغه یو زیارت و نوم بیا وانه دمه بعضې وروڼو به پیم شي خیر دی نو هغې باندې چا باندې به ته به راله دا پخوانۍ دا د باباجي د ما د خولې خبره ده چې به چا به ته به راله نو به هغه زیارت ته لاړ نو هلته به باقاعده ډولکۍ پروت نو هغه ډولکۍ به یې غاړه کې واچو او ابه ډنګو او تاویده با ابه ډنګو او تاویده با او دا به سندره ورسره وي چې د ډب د غاړې لاله زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله او ډوکې به ده داسې به ټیکې که دا قصې پسې دلته یو شو وه ماشوم بیا راوست په هغې کې بیا وردننه کړ سوری شوه وه ګوره نو دا ما ته پته ده سوری شوه ده نو ماشوم به پکې وردننه کړ وي دا به ټیک جوړ به شي دا شیطان پکې دننه ننوتي دا چل ورته وښیي اخوا ته وباسي ښه نو دا چل وکړه چې لاړ شه نو پلانکي زیارت د رب العالمین یو غوټه ورکړو نو یو ځای بدي کېږي نو دویمه غوټه چې ورکړي دویم ځای بدي کېږي نو چې درېیمه غوټه دې ورکړه نو څو ځای بدي کېږي دی نو ته 50 ورکړه چې خدای دې له مقرر کړي نه که دلی درکړي زامن څوک ورکړي الله قرآن حکیم کې فرمایي زه نه ویم قرآن کې الله فرمایي څنګه دی یهب لمن یشاء اناثا چاله نوم ورکوي ولمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله لکان جنکې دواړه ورکوي ویجعل من یشاء عقیما چا نه شان جوړوي چې خدای د چا د شان فیصله وکړه قسم دې که ډاکټر او بل څوک هم ونه بچي نیکان صالحان د هغې خپل مقام دی خپله مرتبه ده ډاکټر به تاله علاج کوي خو جوړولی دی نه شي جوړوی به دې څه وکړو الله به کوي دم به راباندې زاچو بلکل سنت دی دم اچول خو ځلې جوړولی نه شم نه دم جوړولی شي جوړوی به دې څه وکړو په دې دم کې په دې تعویز کې او دارنګې په دې دارو کې شفا څوک اچي الله خو په هغه طریقه به مونږ دا اسباب استعمالو چې که مونږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایي نو حضور پاک مبارک فرمایي وی شیطان پکې ورننوځي نو بیا ورته فلان کی زیارت ته لاړ شه نو چې هلته لاړ شي شیطان ته وځي وی ګوره چې رالم ټیک شم نو بل تم وی 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 نو دې کور نه بیا آواز کوي چې دلته په سر دل راشي نو کور نه آواز کوي پیره بابا راورسېږي وایي که نه وایي خصوصا دا بوډایګانې ښځې دي دا جورابه مخ چې نیولې دی دا کپه خوله پیره بابا راورسېږي او کاکا صاحب راورسېږي دا را رسېدل د الله سره تعلق ده د غیب علم چا سره دی الله سره ستا نه هغه څه خبرې نیکبخته یو 2 رکعته نفل وکړه پیر بابا پسې وبخه یو 2 رکعته نفل وکړه وی ثواب یې کاکا صاحب ته ورسوي یو کیلو روجي پخې کا او ثواب یې پیر بابا ته وبخه کاکا صاحب ته ورسوه او خدای دې ثواب ور ورسوي ګوره دا صالحان خلک دي پیر بابا چې کوم نقش قد کار کړی په هغه نقش قدم لاړ شه کاکا صاحب چې کوم کار کړی پیر بابا په کومه وجه دې لوی مرتبې ته رسېدلي وایه د الله په عبادت کاکا صاحب ته چې دا لویه مرتبه میلاو ده په څه ورته میلاو شوې ده د الله په عبادت نو هغه طریقه یې ورنیسیا یعنې چغې دې جوړې کړي دا شیطاني اثرات وسوسې جمعې په ورځ باندې قبرونو نه شمې وړل شریعت کې چورلټ ګناه ده چې همې څه لپاره وړې زیارت څه ضرورت دی پکې چې د صحابو نبي علیه السلام قبر مبارک ته شمې وړي چې د تابعینو د صحابه کرامو قبرونو نه څه شمې وړي دي ایو کس پکې لین هم لیدي کاڼې راغښتې دی د زیارت چې زه ورغلم موټه مې کلکونې مې دا څه کړې جنازې نه را روان یاره اوس ما ته پته نه لګي صحیح مقصد وخو وی سبق مې نه زده کېږي سبق مې نه زده کېږي نو دا راته چې هغوی چې دا 2 کار وایي جبه وټکوه نو جبه به برابر شي خدای خبر نور ته نه خبر خو ما ته دا ټکي وایي مې دې خوا که چې دې په دله وټکوم چې ټیک کېږي او که نه ټیک کېږي دا څه خبرې دا شبهې دا شیطاني وسوسې دي ګورې دا کار مې وشو
نو زه به ځم او زه به دا کوم دا د ګناه کار ایرونو د الله نزدېکت په هغه طریقه کې دی چې کومه د الله او د رسول طریقه ده په کومه طریقه چې ما ته الله ښودې ده او ما ته د الله رسول ښودې ده چې په هغه طریقه روان شو بس دا د الله د تقرب او د نزدېکت نښه ده او که هغه طریقه مې نه استعمال کړې په بله طریقه نه شم نو هغه بادشاه په لور باندې دی لوبه جوړه کړه او بیا به ورته وسوسه اچوله دې بلال پیریان به ترې خلاص ټیک به شو بادشاه ته چې تا علاقې ته جهاد ده اوس چې جهاد د دې فوج هم بولي دې جنۍ سره څوک هسې نه بیا چې زه لاړ شم هغه دوره پیدا نه شي دې سره به څوک مش اوس شیطان دې وسوسې خو ورته کړي ویې صاحب داسې وکړه چې همدغه بل سیسه سره یې ډېره کړه بس هغه به حفاظت هم کوي نیک سړی دی او بله پکې دا فایده ده که دوره پې راځي د نږدې نه او پې دمه مچوي بل سیسه یې راوسته هغه ویې داسې ده چې ته کوم پردی جنۍ به د ځان سره دی دا ګناه را باندې کړه زه ګناه نه کوم ویې داسې خوا کې کور به جوړ کړو دا جنۍ به هغې کې ډېره خو که دوره پې راځي مهرباني وکړه لغونې ورځه او دم پیچو او زه پلان کې علاقې ته ځم زه ډېره ښه ده هغه قصه اوږده ده لږه وخت هم کم دی او لږه تفصیلي ده خو دې ډېر اختصار درته وایم دې ته نوبت ورسېد چې هغه جینۍ باندې به د دم اچو ابوله راتله دې به ته دې ته نوبت ورسېد چې دا هغه جینۍ سره ګناه وکړه دې هغه ته خشته که هغې د ده په ذهن کې خشته کړه شیطان دې ګناه پې وکړه چې ګناه یې وکړله هغې امید پیدا شو اوس به څه کېږي اوس خو که بادشاه راغی وي چې دا دې څه چل کړی دی جینۍ مړه کړه او خښه یې کړه یو ځای ګوره یو یې پې زنا وکړه دویم یې پې څه چل وکړه قتل یې پې وکړه شیطان چې بادشاه راغی او ته معلومات یې وکړل جینۍ څه شوه ده نه تپوس وکړو جینۍ زه خو نه یم خبر چې لیونتوب به سر به راغلي تښتېدلې به هېڅ پته نه لګي درې شهزادګانو د باچا درې زامن دي درې واړو په یو شپه خوب دې خو خوبونه هم سړي ته ورچوي که نه یو دوی ته شیطان په خوب کې وایي چې ورشه وګوره هغه پلانکي ځای کې هغه یې وجلې ده خښه کړې ده بل تم درې واړه چې سهار پاڅېدل درې واړو یو شان خوبونه لیدلي بادشاه ته بابا ما خو داسې خوب ولید ابوري ما خو هم داسې ولید ابوري ما خو هم داسې ولید یعنې واقع چې د دې برسیسه د الو بنې چې کوم ځای خولی و درې واړو د شیطان چې لاړ ځای وکړ نو پکې الو یې راووته مړه وه الاله شوې وه مړه پکې راووته اوهو دې ګرفتار کړ او په سولی یې کړ بری او خیجو د دار سر ته او سولی کړ اکه شیطان وله په خپل شکل راغی ملګري څه دي وی خدای دې تباه کړه دم دې راته خولې و غرق دې کړم د هغه دم په ذریعه دې تباه و برباد کړو دوه ګونه وشو پانسي کېږم اوهو زه څه خبر وم په وخت به راغلی وم نو ما به زه اوس دې بچ کوم ما له چل راځي داسې به یې بچ کړم چې بس وی څنګه مې بچ کې وی دا سر دې ماته راښکته وی دا چې ته کېږي نو ګوره چې ته زما تابعداري نه کوې زما غوندې عبادت گزار تا لیدلې خوار شې مرې او خټ غټ ګناهګار مرې سر راته ښکته کا دا سر دې ښکته کا تړلې خو چې څونه دې وس کېږي سر دې ښکته کا نو د دې اوسوبا سم بچ کوم دی چې د سر ښکته کا هغې پې تورې غزار وکړه بادشاه عمردار یې ایمان نیم خلاص دا د شیطان حد چندی د دواړو جهانو سردار فرمایي خبردار شه دې ګورې او الله قرآن کې فرمایي مونږ چې هله پیغور ورکو مړه چې د چا د پلار نه څوک دا ټوپی کوي د کې ټوپی دا پټکي کوس کی تاله او پیسو نه غیرت راځي دا عجیبه خبره راځي دا ما د پلار نه پټکي کوس کړي دا ما د پلار نه کمیس استری الله دا غیرت مونږ ته اچي سوي دا هغه چې ستا د نیکه حضرت آدم او ستا د نیانې جامې استری ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ستا د نیکه او د نیانې جامې استری بربند کړي دي بل نیانې که باندې غیرت نشي کولی ان الشیطان لکم عدو ستاسو دشمن دی فاتخذوه عدو دشمن دیگا نو دا بیان می نیمو کنیم برات انشاءاللہ پاینده جمعه کیو دا خطرناک دشمن دی نو دا سی طریقې بم بتا بیاو خیب قبل جمعه کی انشاءاللہ پیر دی دشمن نبمون پا کم طریقه ځان ساتو نه اوس نه بل جمعه وخت کم دی خبر ورګرم په کومه طریقه بر دی دشمن نه ځان ساتو او کومه طریقې چې موږ به دنه ځان بچ کوو او د سباز حربي دی غم درته نو الا به ان شاء الله خبر خلاص شي دوه کې رب العالمین موږ د دې سپیرنه او ساتي
الله دې زمونږه د شیطان د وسوسو نه امان نصیب وګرځولی کړي او چې موږ یې څونه خطا کړي څومره موږ ته نقصانات رسولی دي رب العالمین هغه راته وبخښي خدای موږ کمزور یو حقیقت دی چې موږ کمزور یو شی مضبوط دی موږ ورته کمزور یو خدای تم ته وساتي او رب العالمین تم ته امن نصیب وګرځولی دو کې بعضې مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي بعضې زموږ دوستان دي لرې ځای نه راغلي دعا کوي چې الله ورله دنیا او د آخر خیرونه او برکتونه نصیب کړي جهنم کې چې څومره خلک پراته دي دا ټول د شیطان ملګري دي شیطان ګمراهان کړي دي او واقعي چې دا شیطان د انسان ازلی دشمن دی الله فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی ګورې تاسو مو ته دشمن وایې تاسو سره ټول کار د دشمنۍ کوي یو وخت کې تاسو نه معاف کوي نو چې تاسو سره دشمني کوي او ټول سازشونه او سکیمونه د دشمنۍ درته جوړوي نو تاسو سره ولې دوستي کوئ تاسو هم دشمن وګڼئ حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا کړ نو قرآن حکیم کې الله فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ دا ابلیس هم فرشتو سره بره اوسېده نو الله ذوالجلال د فرشتو دې ډلې ته دا وفرمایل چې تاسو د آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړئ دې پکې ناستو دا الله حکم فرشتو تم شو د تم شو څومره فرشتې چې وې ټولو سجده وکړه او د سجده ونه کړه فرشتو چې سر اوچت کوي کتل نو دا بدبخته ناستو ته خو سجده نه وه کړې نو هغې یو دویمه سجده د الله ذوالجلال د پاره د شکریې وکړه شکر دی الله دا یوه سجده خو تا حکم وکړو مونږ وکړه او دا بله سجده م په دې شکریه کې کوو پروردګاره چې شیطان خبیث ونه کړه او تا مونږ له توفیق راکړه مونږ وکړه نو شکر دی چې مونږ د هغه ملګري نه شو ستا د حکم تابعداري مو وکړه دې وجې نه په هر رکعت کې انسان دو سجدې م کوي نن الله تپوس کوي چې تا ولې سجده ونه کړله ما درته حکم وکړه اذ امرتک قرآن حکیم کې الله فرمایي ما درته حکم وکړه نو تا زما د حکم نافرماني ولې وکړه سجده دې ولې ونه کړه نو دله پکار ده چې د عذر پیش کړی وي بانې کړی وي دروغ یې ویلې وي بلکې توبه ایستې وي د دروغو چل هم ورته د دروغو بانې هم کولی شوه لکه بعضې خلک په دنیا کې د دروغو بانه کوي اگر چې الله نه څوک په دروغ نشي خلاصېدی او نه د رب العالمین نه څوک په بانه خلاصېدي چې الله باندې د چا بانې پټې نه دي الله ته شی ښکاره یو شیطاني چال به چلولو او یا به وینو چې الله بس معافي غواړم غلطي رانه وشوه نه رب العالمین ته مخامخ وایي خلقتني من نار وخلقته من طين الله زه خو دی آدم ته سجده لګول زما د شان مناسب نه دي ما ته وګوره ده ته وګوره خو ته خاورې نه پیدا کړې خټې نه دې پیدا کو په خاوره خلک ګرځي قدمونه پېخلي او کمزورې شی دی خاوره لاندې زور کوي مثلا خلک ګندګي پې غورځوي مرداره پکې خښوي متیازې پې د پاسه کوي نو دې خو تا د یو کمزوری سیز نو بیکار سیز نه جوړ کو او الله خلقتنی من نار د اور د شغلې نه جوړ کړم څومره خشته رڼا کوي او بره زور کوي سوزول کوي هېڅ پې طاقت نشي لرلی انسان اخلی پخلی رڼا ګرمي د اور سره تعلق لري بر اوچته شغله او لمبه وی نو زه د اعلی او بهترین سیز نه جوړ یم او دې د یو خور او د خټې د کمزوري سیز نه جوړ دی ما غوندې لوی سړي له دته سجده کول نه دي په کار زه دته سجده نه کوم ګوره د الله حکم یې ټکراو د الله حکم مقابله یې وکړه بس الله ښه پوهېده په دې خبره د الله د حکم مقابله یې وکړه او د ده را خبره هم سرسري ده ګورې ځمکه اوچت شی دی اور خو د دې ځمکې نه پیدا دی چې ځمکه لرګي پیدا نه کړي ځمکه بکره پیدا نه کړي ځمکه ګوګړ پیدا نه کړي اور داسې نه بلې ځمکه چې اور لمبه پسې باندې کې پسې بلې
زمکه چې خوراک پیدا نه کی پور پخلی نه سکے د سرسری نه در باندې خبره وکړه د زمکه خو لوی حقیقت دی کبر یو قرآن حکیم کې الله فرمای ابا واستكبر وكان من الكافرين زما د حکم نه انکار وکړ او لوی کبر یو تکبر یو دا د شیطان نوم به خاصیت دی نو کبر قرآن کې الله واستكبر کبر دنیا کې چې څوک لوی کې کبر کې چې شیطان صفت دی بس الله دې موږ کبر نه وسه کبر دومره خطرناک ګناه ده دا کبر چې سړی کې غلان ته لوی وای کړي سر داسې اوچت وړي سینه داسې لږه غوندې بار کی خپې ځان پسې راکاږي او د خلقو نه ځان داسې لږ لوی حسابوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کبرجن خلق به د قیامت په میدان کې داسې واړه واړه ذلیله غوندې ګرځي لکه د میږو په شان پوټې پوټې خلق پرې به راکوي د محشر په میدان کې دلته کبر کو سینې لوړه اوچتوله ساري اوچتاو هلته به د لیوالو میږو په شانتې په محشر په دې میدان کې د ذلت او د سپکوالي په نظر باندې د ذلت په انداز به درځي او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا په زړه کې د شړشم یا د اوري د دانې عمره کبري د جنت خوشبویي ور باندې حرامه ده حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي 500 کال چې څوک لري وي نو محسوسوي الا بزی جنت ته چې دا کبر ته لو باسي جهنم ته اولیږي ویډه وای او دا کبر ته ویندي نو الا بزی او خې پاک کی دا کبر نه لږه سزا نه رچې چې په جهنم کې خوس وځي موږ خلک چې جامې خیرنې شنو بیا خیرنې جامې څوک نه غوندي پاکي نو چې پاکي نو هغه اوس خلک په ماشینونو کېنځي او مخکې به ورته خټکاوانې وي چې موږ ماشومانو لاندې ټیم کې به صابون والا او به ګرمې کړې پکې به صابون ټوټې ټوټې ورغورځاو او به واچولې او پکې به جامې واچولې اور به ورته بلېده او په هغه لرګي به هغه جامې په هغه ټیم کې لړلې نو بیا چې به هغه جامې د ټیم نه راوویستې نو صوباړې به یې ورته ونیو اوس خو د صوباړې دور نشته صوباړې به یې ورته ونیو نو په هغې به هغه جامې ډبولې او زمونږ د طالبان په خپو او په لاسونو یې ډبوي چې ښې وډبوي او ښې په پټ کېدل اوبو کې او جوش ورکړي او نچوړي کړي د هغې نه پسې بیا اغوندي دقه رنګې دا ګناهګار خلک د دینه به داخلي او دا ګن د جهنم په دې کنده کې پر صوباړو باندې او پر ډبولو باندې او په خوټکولو ختموي نو چې دې پاک شي نو هله به جنت لکه دا اوري د دانې عمره کبر وي نو نه به دا کبر باندې جهنم کې سولی چې د دې اوري د دانې او د شړشم د دانې برابر دا پوټې کبر دام ته وسوځي نو هله به جنت ته ځي او دا ولې په کبر ولې الله خفه کېږي ځکه دا الله صفت دی نو چې دا ما یو شي ورته ما سره ما نه هغه غواړې ما نه په زور غواړې نو زه به سره خامخا جګړه کوم الکبریا ردای حدیث قدسی د نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي چې فرمایي چې لوی زما جامه ده او چې څوک زما په جامه کې ما سره جګړه کوي نو ذلیل کوم به ګورې پرېږدم به نه شیطان نو صفت کبر دی الله دې اوسه وی د شیطان نه ځل چاته پوسوتو یو د سیت پراتو د پښتو کې پښتون نیک سړیا بزرګ سړی به تاسو کړو اصل له عبرت خبره ده نو دا په جواب کې وي چې دا سما وایي چې زم زل لفظ بنوي زه لکه مونږ وایو کنه زه داسې دا سما وایي چې زم دا خبر دی دا داسې دی او چې زما نو داسې بشي لکه چې زم ګوري که داسې دی او چې زم نو داسې بشي لکه چې زم او دا چیلې چې دا وی دا چیلې مې کوي مې معنا ذکر مې کوي نو چې مې وتی نو سار ته ګوره د قصاب په تخ باندې هغه سر لاندې او په پاسه کړه چې کبر خطرناک شي لومبه د کبر او دریم څه چلے وکړه دا شیطان صفت بیا پاغیم صبر نشو غټ کبر کوي رب العالمین ورته بیا وایي چې پریدم دینا ذلیل مې پرزار شخوار شي درې اسبانونو کوزیګا ځه ما خبره دی نه منله نو دې سوي ګور الله ته مخامخ شو ورنیخ شو ویل دې آدم د برکت د خدا ز ذلیل اکلمه خو زما دې ستا په ذات قسم یې الله ته قسم نه خوري دومره شیطان قاتل خو دومره ذلیل الله ته مخامخ وی زما دې ستا په ذات قسم یې چې دا اولاد په معنی یو هم جنت ته
د مخ نه او د شا نه او د ښي طرف نه او د ګز طرف نه او د بر نه د لاندې د هر طرف نه به حملې کوم که یو څو نیکان بندګان دي رانه بچي خو باقي ټول به ځان سره د جهنم دیکندې ته بوځو الله مو ته قسم خورې وې تم قسم خورې زم په ذات قسم خورم چې که ته ډېر هم خراب او خطا کې نو چې ما ته سر ښکته کړه نو زه بیا هغه ستا هغه ټول چې ګناهونه دي پرې څومره کړي دي هغه په اوبو به ورلوي ته هم تقوا ما ته قسمونه خورې را ذلیلې کړه راویې شړه پابندي نه ولګولې چې ته به جنت کې نوسې خو بس په مخه کله که زه یم لکه د جومات نه وځه نو سړی خو بیا هم راځي آدم علیه السلام جنت کې اوسېده ده اوس دویم شیطانت ته یې ګوره وسوسه ورته ور واچولې حضرت حوا رضی الله عنها باندې آدم علیه السلام پیغمبر دی په هغه خو اوس نه رسي حضرت حوا رضی الله عنها علیه السلام جنت دروازې ته راغلې وه دې ورغلې وی الله خو جنت کې اوسئ تاسو هغه خو نه پېژنې او بلکل الله فضل دی څه نه یې منې کړی وی یو بوټي دی یې نه منې کړي دي له به ګوتې نه ورته وایي د هغه بوټي له ګوتې یوسې چل په دې بوټي کې دی ګورې که دا بوټي له ګوتې یو نړی او دا ونه خوړله دنیا ته هم کوځئ اسمانونو له لاندې یو ځای ریل ته هم کوځئ او که د دې بوټي نه هم خوراک وکړو دې بوټي کې دا کمال دی چې همیشه په جنت کې ورته وایي نه نه داسې چېرته کوم خپل الله منې کړی دی ورته قسم خوري زما د قسم په خدای وي په دغه الله چې زه ته ګورې رښتیا وی قسم یې ورته بیبي حوا آدم علیه السلام ته قسم وخوړ وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قرآن کې الله فرمایي دواړو ته قسم خوړی زما د قسم په الله نو هغې خو لومبې قسم دی لومبې قسم واورېد دې نه مخکې پرې قسم نه اورېدلی او د الله په نوم قسم دا رښتیا وایي دا کاکا رښتیا وایي دا هغې خو د دنیا دا قسمونه نه اورېدلي چې په دروغ علم لا څوک قسم خوري د الله نوم نه لا څوک په دروغ علي قسم ګورې په دروغ ډېره لویه ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي اکثر دا چې کم خلک تجارت پیشه خلک یو خپله سودا خرڅوي دي قسمونه ډېر خوري هلکه دا غنم ما په 100 روپۍ من اغشتې به پاتې مثلا دا پټې ما په 1000 روپۍ اغشتې به مثلا پاته سوی دا کپڑا او دا مثلا دا ساروی ما په دې اغشتې به راغی نه په کمی په دروغه به قسم خوري نبی علیہ السلام فرمایي اوله زاره نه یم د نبی علیہ السلام مبارک وینا ده وی ټیک دی چې قسم به ستا سودا خرڅه کړي او دا قسم به ستا سودا ګران هم خرڅه کړي خو د سودا د پیسو چې کم برکت دی هغه به دې ختم شي د 100 روپو شی به په 1.5 خرڅ کړي ممکن ده که دغه 100 روپۍ تعجب راغلی وی به د امانت وي یکې به ډېر لوی برکت او دا 1.5 چې کور ته راځي یا به د بچی را جوړوي یا به د پخده څه چل شوي یا به ورته بل مصیبت جوړي هغه 500 څه کې هغه سل به نورې مسللی شي برکت به نه کنه سورې به ورته الله جوړي کړي او ډېرو سلو به ختمې شي وابلوځي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې قسمونه به سودا خرڅه کړي ګرانه به یې خرڅه کړي خو د پیسې چې کم برکت دی به پکې ګوري قسم ډېره لویه ګناه او یمین غموس چې دا قسم چې دا مې په دې غشتې ده او لږې غشتې دا ګناه کبیره ده ګورې نبی علیہ السلام مبارک دا غټ غټ ګناهونه شمېرلي وي پکې دا شمېر دا ګناه کبیره ده او دا دومره سخته ګناه ده لکه چې تا د جهنم په اور کې غوټه وای سخته ګناه نو به هر کیف خبره مې دې پورې کوله چې قسم یې وخوړه د دویم صفت په دروغه آدم علیه السلام او حضرت حوا علیه السلام هغې وی چې دا قسم دو خوړه نو په دروغه خو څوک د الله نوم نه اخلي نو قرآن کې الله فرمایي فنسیه ولم نجد له عزما چې دوی قسم وخوړ نو آدم علیه السلام نه هغه د خدای حکم هېر شو بلکل چې د خو الله منې کړی هېر شو که الله نوم یې ورته واخېست هلته هېر شو چې ته هېر شو نو بس فوراً یې بیا هغه بوټي له ګوتې یوړه او جبې له یې بوټي یوړه او د جنت جامې ترې کوزې شوې ما تاسو نه وې منې کړی الم انهکما ان تلکما شجره دې ونې نه مې نه وې منې کړی ولې مو ګوتې یوړې الله دا کې یو کاکا خو مونږ ته ستا نوم واخېست که نه قسم نو ستا نوم د مونږ څه هغه سره نه هېر فنسیه هېر شو الله ولم نجد له عزما څه پخته اراده نه وه هېره شوه خبره زیر چا به هم د شیطان سره احبطو دې به هم کوزېږي تاسو به هم کوزېږئ له دنیا ته د دې بوټي خاصیت دا چې دا هم نه وي خوړلی نو جنت کې به چې دا مه وخوړو دې سره خوله پیدا کېږي دې سره اودسماتې پیدا کېږي دې سره د پوزې دا شی پیدا کېږي دې سره لاړې پیدا کېږي د دې ټول انتظام جنت کې شته دی نه اوس د دنیا د خامخا د شیطان دویم صفت قسم شو په دروغه قسم دروغ یې ورته وي دروغ او دروغ هم ډېره لویه ګناه بیا چې دې سین هغې د جنت نه را رخصت کړل خپل چال یې وچلو
نو علماء لیکي مولانا عبدالحی صاحب رحمت الله علیه لیکي نفع المفتی والسائل کې وی دې په دریاب راغی راکوزي دا غټ دریاب کې دا کبان وتاوېدل لا تاوېدل نو قبله ورغی یو غټ قبله وی غم خو درته جوړ شو څه چل دی وی چې الله آدم پیدا کړ دا هغې آدم به دې ځمکې ته یې راکوز کړ هغه به بچي پیدا کېږي ستاسو ښکار به کوي خوري به هغه کپ په منډه نورو ملګرو ته الوی وی په دغه مصیبت واوړېدو آدم خدای پیدا که دنیا ته به راځي او مونږ به خوري او مونږ به ښکار کوي د مولانا عبدالحی صاحب په دغه نفع المفتی والسائل کتاب کې لیکلي دي رساله ده وی الله د کب نه ژبه ختمه کړه چې لومبې شیطانت خو هغه وکړه دویم ورپسې تا وکړه چې ملګري لري په منډه سوال جواب یې وکړه مرګ خو به راځي نو یا په ښکار او یا په بل څیز یا په بل څیز نو بل صفت یې شیطانت شو شیطانت ډېره لویه ګناه او دا په موږ کې لوی رواج دی یو ته یو څه او بل ته بل څه او دا دونه خطرناکه ګناه ده نبی علیه السلام فرمایي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار څوک چې په دنیا کې دوه پړی کوي یأتی هؤلاء بوجه دې سړي ته په یو مخرج دی بل ته بوجه په بل مخرج یو ته یو سوی بل ته بل سوی د قیامت په ورځ به د شیطان په دې خوله کې د اور ژبه تاویږي راتاویږي خوله کې به یې اوري نو ژبه دا ډېره خطرناکه ګناه او چې د چا په شیطانت مړی وشو دا به نه وي چې او لس خو هغه پلانټي کړی دی قاتل خو هغه دی نه چې د چا په شیطانت دا مړی شوی دی هغه قاتل چې څومره ګناه د قتل شوی دی دومره د شیطان هم ورسره ده شیطان کم دی پاتې کېږي ګناه به خامخا ورکوي سزا به الله ورکوي ورپسې بل خطرناکه ګناه چې آدم علیه السلام کله په دنیا کې ژوند تېر کړ نو قابیل او حابیل بچي پیدا شو قابیل یې ولمسه په مخ د ځمکه اوس دې نه خطرناکه ګناه بله نشته ویې لمسه ورور یې پرې مړ کړ لومبې قتل چې قابیل وکړه او خپل ورور یې مړ کړه حابیل دا هم د دې شیطان په چال باندې د ابلیس په چال باندې ګوره دا د زندګي او د ژوند ټوله د ګناه ده منصوبې دا ده او الله ته یو درخواست وکړو که نه وي الله خو دې ذلیله خو دې کړم نو خو یو سوال دنه کوم دا خو مې قبول کړه امام غزالي رحمت الله علیه لیکلي دي منهاج العابدین کې چې 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی مونږ 15 ورځې عبادت وکړو په رمضان کې چې 2 شپې روڼې کوو بس بیا یادو چې مونږ خو بله عبادت وکړو یو 15 ورځې ونیسو وایو بس مونږ خو زبرګان د زمانې یو 80,000 سال 80,000 کاله عبادت په اوبو باندې وشو الله زه خو تبا کړم ماته د آدم د برکته عبادت خو مې وشو په یو سوال درته کوم الله قبول کړه الله ماله ژوند راکړه عمر راله ډېر راکړه او تر قیامت تر ورځې پورې الی یوم یبعثون قیامت تر ورځې پورې راله ژوند راکړه د خلک د قبر نه پاسې هغې ورځې پورې نو زمونږ د علما لیکلل چې خپل چالو چلاو چې د قیامت د ورځې پورې ژوند سي د مرګ نه به بچ نو چې مرګ نه بچي نو دوزخ له خوا له سړي دي چې اول په اولات راشي دا قبر خو اولات دی د مرګ چې بچ شمه بس قصه خلاصه شوه که جنت نی خو دوزخ نه خو به بچ شم که نه رب العالمین خو هېڅ شی پې پټ نه دی الى وقت اليوم المعلوم عمر در کوم دا سوال دی قبلوم او د قیامت دغه لویې ورځې پورې چې خلکو نه سو باسمه او دنیا روانېږي نو هغې پورې به دله ژوند درکړم زه دونه به دې ومنم خو مرګ نه نصیبه کېدی مرګ به در باندې راځي لګیا دې صاحب اوس په دې مونږ کې دا غوبلې جوړ کړی رور په رور ګاونډي په ګاونډي دوست سره ښځه خاوند سره خاوند ښځې سره بونس کې حدیث پاک کې راځي که نه نبی علیہ السلام فرمایي کې دي یو تخت لګېدلی دی په دریاب د پاس څومره شیطانان چې دروازې لګیا دي او دا شیطانتونه کوي نو هلته غونډېږي دی مشر بابا له هغې ته هله وایي دا چل مې وکړه دا چل مې وکړه یو نه تپوس کوي نبي علیه السلام فرمایي څه دې وکړل فلانکي سړي باندې مونځ دې قضا کړه پرېږدې ښه وخت پې وې نه سړی ډېر تکړه و مونځ پې رانه وکړه ما خورې کوشش وکړو وی ښه وخت نه دې پرې وروستو کړو وی ډېر تکړه وخت نه مې پرې وروستو نه کړو وی وسوسه دې ورته په مانځه کې واچوله ویست ما خو ډېر کوشش وکړو خو هغه سړی ډېر تکړه وسوسه مې ورته وانچوله نو دې نورو شیطانانو ته حکم وکړي دې مچم غلط نه ونیسي او دې دریاب کې اوس وغوټې ولوي د نن کار نه دی کړی بل به غواړي تاسې چل وکړه ته خو ما لیدلی وي چې هغه فلانکي سړي باندې ښځې سره روانه کوې صاحب کمال مې کړی دی څنګه دې وکړه ویاله مې دا ښځه او خاوند پرېښودل چې پرې خاوند مې ښځه طلاقه کړه په دې الله ډېر خفه کېږي طلاقه مې کړه هره مې پرېښودل
وی کمال یې کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي ځان ته به را تر غاړه باسي فیلتزم یعانق ځان ته به را تر غاړه باسي او پرې تندي به ښکل کي نعم انت ته زما ډېر ښه بچی یې که نه ډېر ښه بچی مې انعام به وله ورکړي دله روزانه را شیطانان د بچي ورته غونډېږي هلته کې د دې په تریاب د پاسه تخت لګېدلی دی او هغه خپل پروګرام ورته اوري داسې مې وکړل څه وایي دونه مې خلک په خلکو مړه کړل دومره مې خلکو له خلکو سره روانې جوړې کړې دومره مې په کورونو کې دنده اختلافات جوړ کړل دی یو پروګرام روان دی چلېږي په دنیا کې خو هم در پسې لګېدلی خورونو یو څیز ته ګورې ځان وساتئ د مرګ وخت کې چې سړی کم وخت کې پروت دی دغې وخت کې دی ډېر زبردست سکیمونه سړي ته اچوي قسم قسم به راته اچوي کله به راته وایي خدای نشته کله به راته وایي پیغمبر نشته کله به وایي د اسلام غلط دی کله به څه راته وایي کله به راته څه وایي امام راضي رحمت الله علیه کوم چې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی عظیم او یو کتاب یې لیکلی ځان له مستقل چې د رب العالمین په وجود باندې هغه 360 دلایل لیکلي الله موجود دی ولې دی دی الله موجود دی شته دی 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 شیخ نجم الدین رحمت الله علیه سره د یو ځل ملګرتیا صحبت پاتې شوی نو یو ځل هغه شیخ نجم الدین رحمت الله علیه ګیالی او دس کوي خپل شاګرد ورته لوټي نو باجي کمزورې دی بوډا دی دیو ځان لاسونه انځي هغه پې لوټه تشی شاګرد یې لار بله لوټی راوړه هغې پې تشه کړه بله یې راوړه هغې تشه کړه او شاګرد لګیا دی دې په دې لاس اوبه اچوي او سوچ کې تللی اخیره کې لیوچونګ اوبه راواخېست داسې وویشتې ورته وایه که نه چې بې دلیله خدای منه داسې ووایه او بیا شاګرد ته اوبه راواچوه او داسې وکړه شاګرد ته تپوس وکړو صاحب دا مونږ خو څه پوه نه شو دا خبره د چا سره او نن خو دومره سوچ کې تللی وي چې په بلا لوټې مې پر یو لاس درله تشې کړې حالانکې یو دس کې اسراف به نه کې وی الله تعالی ما ته امام راضي را مخامخ کړه خو ډېر لرې د میاشتو په مزل دا کشف ورته وایي الله تعالی خو امام راضي رحمت الله علیه لوی عالم بهترین زنقدن کې پروت خدای راته وښود او د زنقدن وخت کې وله شیطان راغلی دی هغه ورته ناست ما ته هغه دواړه خدای وښود شیطان ورته وایي الله نشته دی ورته وایي شته دی بیا ورته وایي دا دلیل خو دې بېکاره دی مړه نه وله باطل کړي نو امام راضي ورته دویم دلیل وایي شیطان ورته دان خراب دی دان ټیک نه دی په دې دا دلیل دی کمزوری دی نو ورته وایي دا درېیم وی دا دې کمزوری دی په دلایلو به الله نه پېژني د الله د پېژنګلو دپاره غټ دلیل څه دی غټ هغه د کائناتو ته وګوره دی نور او سپومې دی بوټو ته وګوره دی خپل ځګ دی دی نه غټ دلیل ایو زمیندار راوي شیطان د انسان په شکل لاغې بابا خدای شته وي یو څه دلیل دی وی دلیل غواړي او دونه مزېدار دلیل دی ودرېږه صبر وکړه نو قل بیا درلو د غوږ نه چوکې ته یې ګوتې کړې ورغې ورپسې شیطان ته دلیل ښایي ته خو ودرېږه چې دلیل درته اوس وښیم چې پوهېږو چې دې مې اوستن کوي او وایي مې نو تختې دی خدای تباه کړه بې دلیله خدای باندې دا زه چې د مور په ګېډه کې 9 میاشتې مې تېرې کړي نه را باندې رڼا لګېده نه را باندې نور لګېده نه ډېران شته او نه ټټی شته او نه بیت الخلا ته شته نو دا انتظام ما له چې کوم ذات کړی دی نو اوس شته که نه ځکه دا بچی خو چې د مور نه پیدا شي نو ته یې په دغه پرده کې دوباره بند کړه چې 2 منټه ژوند تېر نو خو هلته راته جبه ګرځي نه پوده ګرځي نه سترګې ګرځي نه سترګې ړندې دي نه غوږونو کې دننه اوبه تللي دي اوبو کې ډوب پروت دی اوبو کې ډوب پروت دی نه سترګو کې اوبه دي نه په غوږونو کې اوبه دي او د اسماتې کې دی خوراک په کمه کوي او هغه خوراک پکې چې نه پیدا شي نه موتیال دي نو که په 9 میاشتې پس پیدا شي هم موتیال د پیدایش نه پس کوي او که په 10 میاشت پیدا شي هم پیدایش نه پس کوي نو ته به وایې چې هو د ټیم خو 9 میاشتې و 9 میاشت د مور ګېډه کې و د اسماتې چې پیدا شي دی کوندې هلته ولې د الله د دلایل پرېږدوه بس دومره دي چې هغه د کائنات څخه ټول ډک دي پخوا به خلکو ویل په دې قبر کې خو به دا څنګه دا پیغمبر علیه السلام به څنګه روزه ورته وښیي نو اوس خو درته ټي وي او دا موبایل ټلیفونونه ورسره ته خدای پاک وښول او کمپیوټر یې خو دې ولیدل دا سکندونو کې به څنګه دا خبرې هلته رسېږي اوس هغه هر څه درته معلوم شي دا راته الله ښایي ګوره دا د الله دا ساینس هم رب العالمین انسان ته په دې ذهن کې دا طاقت او دا عقل واچوي نو ولې پکې هر ساینس ایجادات نشي کولی انسان یې کوي انسان ته د عقل الله ورکړی بهر کیف وی چې دی ورته دا دلیل دی بېکاره پېښه ده بل وی دا هم ټیک نه دی
وی ښه بل دلیل وي دا هم ټیک نه دی وی 300 دلحې یې ولا ټول برباد کړل وی زه ورته نیغ ګورم چې خدایه اوس به امام راضي تکړه شي وی ما چې بس کله آخري دلیل لیکلی م ولا تباه کړ نو دا امام راضي خو به بیماره د دنیا نه لاړ شي د یو چونګ اوبه مې راواخېستې ورو مې ویشتې وی رب العالمین زما هغه چونګ د هغه سینې ته ور ورسول او ته مې وایي چې نیکبخته ورته وایه چې بې دلیل الله منم وی بې دلیل الله منم دلایل دې پرېږده نو شیطان ته پنجې وویسته دی سی ورکړی